ډېر د حیا کورنۍ بې عزته شوې که نه شوې وجه دا ده چې نکاح اسانیږي زنا به ختمیږي او که نکاح ګرانه شوه واده رواج او رسم په وجه باندې ګران شو مشکل شو بیا به زنا ارزانه وي بیا به نکاح خلک نه کوي زنا به کوي او چې څومره رواج او رسم پکې زیات وي څومره چې ودونه او نکاحونه د رواج او د رسم په وجه باندې ګران شي نو زنا به ارزانه شي بیا به ګناهونه ارزان شي لکه دور حاضر کې خلقو د سنت موافق نکاح پرېښې ده رواج ته ګوري او رسم ته ګوري نو د رواجونو رسمونو په وجه باندې چې دومره به مهر ورکې دونه تولې به سونی دونه به ورپسې پلاټ او کور لیکي او دومره به د ناچاقۍ صورت کې ماهواره ورکې نو اوس دلته سنت نکاح ګرانه شوه نو زنا څومره ارزانه ده